جبريل علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دا ویلو چې غیته وحی غیر مطلوب غیته حدیث مبارکه وي چې ستا امت کې به دسه حکمرانان اور مشران برزي چې غو موز مؤخر کوي تاخير به کوي موز کی ولکنک تدرک امراء او ائمه يؤخرون الصلاه لوقتها چې خپل موز نه بغه موز وخت نه به د خپل موز تاخير کوي. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د راتلونکي حکمرانانو او د بچیانو په باره کې دا خبره 1400 کاله مخکې کړې ده. خپل باندې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم مزاج داو چې موږ انتهایی اهتمام ولی چې کله اخیری وخت کې سخت بیمار شو زمکه باندې به خپې نشوي لګولې یو صحابي باندې به دالاس واچول بل صحابي باندې غس لاس هغه ته ویل چې ما مسترو بسې د زمکه باندې به خپې راخکلې و چې تقدموي نشو غزه خو مسترو وتلې دومره اهتمام. اور خلفاء راشدین حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان ذو النورین حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین غونډه اهتمام منځ کې وی بالکل نو کمپرومایز ایګي بچا سره گزارانه کوله نه دا چې فلان کې دی او ډینګړې دی او بیمار دی منځ دی خپل وخت باندې. بیا د دې خلفای راشدین نه پس زهره خبره ده حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی دغه ځای پر صحابه کرام حکومت کړی دي خلافت کړی دي. هغه د بعد بیا پکې حجاج بن یوسف هم راغلی دی نور سلیمان بادشاہان راغلی دي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې حدیث کې دا ویلي چې د حکمرانان به موږ کې تاخير کی خپل وخت باندې بنه کوي لکه حجاج بن یوسف د سخت ظالم ته شه. ترمذی شریف کې لیکلي چې 1,20,000 کسانی قتل کړیو دي کې لزر صحابه کرام رضوان الله تعالی او و مسلمان دانا چې کافر بس وی بازي سړی وی دسي. زیاد بن ابي سفیان د مبارک مشهور دا د کوفه گورنر پاتې دي اور حجاج بن یوسف خطیب هم مخکې زمانه کې وداو چې کم بادشاہ دی غو جمعې مونږ کوو اوس زموږ چې کم د لالاګان دي د سورې فاتحه نس د ظالمانو ته ٹھیک څه کنه سورې اخلاص ورته نویزه او ته چې درود شریف ویا نو بیا بل څه شروع کی چورې سورې فاتحه ویا بیا درود شروع دا پته ورته نه لګي چې درود شریف څه ته سورې فاتحه څه ته دا بالکل شنه دي. خو مخکې حکمران کا ظالم وې خو جمعې مونږ په خپل باندې کولو خطبه می په خپل ویلا امامت به په خپل کولو. نه حجاج بن یوسف جمعې مو سره وتلو او دونه اوغه تقریر به وکړو چې کله کله به د مازدیګر وخت نږدې شو دونه اوغه تقریر لکه اوس 1 بجې نه تقریر شروع کی هغه 4:30 بجې پورې رب څنګه تقریر. خو بهرحال ظالم بادشاہ چاو نه تاسو نه شو کولای. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې ظالمانو بچیانو طرف ته اشاره وکړه چې دی به موږ کې تاخير کی دا په خپل وخت باندې موږ نه کی. خو صحابه کرام وګنار وخت په سره دا غمو چې یا رسول الله کده سي حالاتو شو مونږ ته څه کول پکار دي. نه حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام نه تاسو کو چې یا رسول الله فما تأمرني ما ته څه حکم کوي کچره د سي بادشاہ زما زندگی کې رالو ما ته څه حکم دي ما ته څه کول پکار دي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایلو صلی الصلاه لوقتها ته موږ خپل وخت باندې کوا خپل وخت باندې موږ وکا بادشاہ وجنه موږ کی تاخير نه کوي. او به ورته فرمایلو فین ادرکت معهم فصلی کچره هغه جمع درته مینو شو بیا هغه سره دوباره موږ وکا یعنی نفل موږ وکا فرض خپل وکا بیا چې کله هغه جمع ودرې غي سره بیا دوباره موږ وکا او دا ورته نه وی صلیت فلا اصلی ما موږ کړه دی تاسو موږ نه کو دا ورته نه وی خپل فرموز په ټیم باندې وکا هغه پس نفل موږ وکا. علماء دا لیکلي دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې حدیث کې دا ویلي چې تاسو باندې بدسه مشران اور ائمه کرام راشي چې غب د موز په خپل وخت باندې نه کې خپل موز نه بیلیټ کوي. دې څه مطلب دی؟ ندی کې مفسرونو دوه توجیهات کړي.
دو تفسیرونه کړي. یو مطلب دا دی چې د موز کم مستحب وخت دی هغې نه به دې تاخیر کی. هر موز لپاره یو جایز وخت دی. لکه مثال په طور باندې سحر موز چې کله اذان سحر ټیم داخل شي د مؤذنین اذان وکي دا د سحر موز ټیم داخل شو اور دا بیا هغه تقریبا 5:55 یا 6 بجې پورې دا د موز وخت دی فل وخت دی. دې کې څه وخت کې موز کې ټیک دی. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو هر موز په خپل اول وخت کې دا افضل او بهتر دی. یعنی موز کې تاخير ما کوي. دې ته مستحب وخت وي. هغه نه یو آسان مثال باندې تاسو ځان پوي کې چې کله سخته ګرمي وي مونږه مسپخین مونږ بیا 2 بجې کو او چې کله ژمي شي بیا 1 بجې کو. نه سختې ګرمۍ کې د مسپخین مونږ مستحب وخت د 2 بجې دی او ژمي کې بیا 1 بجې دی. دې ته مستحب وخت دی. نه چې خپل مستحب وخت نه د موز مؤخر کوي بیا ته پکار دی چې خپل موز وکي بیا هغه سره ودرېږي هغه سره د نفل نیت وکي خو هغه سره موز کوه. یو مطلب مفسرینو دا بیان کړی دی محدثینو. دویمي مطلب دا مطلب کړی چې د خپل وخت نه موز مؤخر کولو دا مطلب دی چې موز کې دومره تاخیر راولي چې موز قضا شي. چې قضا شي بیا خو ډېر ظلم دی چې دومره اوږد تقریر وکړي چې موز قضا کړي. داسې تقریر پیدا څه شوه؟ یا د یو سړی وایي چې زه د دین خدمت کوم نو داسې دین خدمت کړي چې هغې وجې نه فرض مونځ پاتې کېږي. دا کم د دین خدمت دی. یا دا مطلب دی چې هغه وخت بالکل ختم شي مونځ قضا شي بیا هغې د بعد جمع ودرېږي. اوس غاړی د موږ ته ټایم ښیي چې دا ټایم داخل شو او دا د وخت ختم شو. مخکې خو ټایم نه و که نه. غاړیال خو اوس د تقریبا 1800 نه پس تقریبا غلی نن نه تقریبا 1.5-200 کاله مخکې غاړی ایجاد شو. هغې نه مخکې به اندازه لګېده چې یاره اوس د ماسپښین وخت دی اوس د مازدیګر وخت دی اوس د ماسخوتن وخت دی ټایم پته به نه لګېده. غاړی خو وانه نه هغې کې به کله کله داسې وشو چې مازدیګر موز ټایم به داخل شو پته به نه لګېده او ماسپښین موز ټایم به قضا شو. لکه چېرې بادشاه داسې کولو امیر بیا تا ته حکم دی چې ته خپل موز په خپل وخت باندې وکړه او که هغه ودرېږي هغې سره نفل نیت کوه.